سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما او سچ يفعلوا کوي من خير د نیکو کارونو فلن يكفروه نو اس کلب بقدر ونشي والله الله تعالی علیم خبردار دی بالمتقین د پرهیزګارانو باندې ان الذين بشکا کسان کفروا چې کافران دي لن تغني اس کلب لرنه کړي عنهم د دوی اموالهم مالون د دوی ولا اولادهم او اولاد د دوی من الله د خدای په مخ کې شيئا حسز اولئک او دا خلق اصحاب النار صاحبان د اور دي هم فيها او دی او پدې کې خالدون همیشوي مثال ده خلقو ينفقون چې خرج کوي في هذه الدنيا فجوند دنیا کې كمثل ريح پشان د یوي هوا فيها په هغه کې سر اوروي اصابت کرسي حرث قوم ده فصل د یو قوم ته ظلموا انفسهم چې هغوی په خپل ځانونو باندې ظلم کړی وي په اهلکته او ختم کړی وي دغه هوا لره وما ظلمهم الله او نه دی الله تعالی چې ظلم وکړي ولکن لیکن دوی انفسهم په خپل ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي دي ظلم کوي مخکې آیاتونو کې خبره تیره شوله چې کله دوی د نیکۍ کارونه کوي په خپل باندې او د هغې سره سره نور خلکو ته هم د نیکۍ دعوت ورکوي ټیک شو او دغه نیکۍ په وجه به الله جل شانه دغه خلکو ته دوچنده اجر او ثواب ملاویږي ټیک شو دې آیات کې الله جل شانه فرمایي د صالحین او متقین په مقابله کې د کافرانو د بد حالات بیان دي الله پاک فرمایي چې کافرانو په دنیا کې چې هر څومره دولتمند وي اولاد وي بچو خواندان وي دا ټول سيزونه په آخرت کې دوی لپاره په حق کې بیکاره ثابت شي استفاده ورته نه ورته بچي پیدا ورکړي نه ورته مال اولاد هیڅ سبب او دوی دوزخیان دی او دوزخ کې باسوي همیشه وکي پراته او به سلورم آیات کې الله جل شانه فرمایي چې کافرانو په دنیا کې د حق په مقابله کې یا د خپل خیال مطابق د اجر او ثواب په نیت څومره مالونه خرج کړي او په آخرت کې به د هیڅ قدر او قیمت نه وي ښه که دوی سوچ دی چې د اسلام او د قرآن او دین په مقابله کې خپل مالونه خرج کوي او د اسلام د کوي مسلمانان کمزوري کوي یا د خپل خیال مطابق چې راځي دا صدقې کوم او دا مالونه خرج کوم په دې ماته سمېلاو شي او دی په قیامت کې اهمیت نشته ځکه چې د ټولو اعمالو د مقبولیت عند الله د لپاره ایمان شرط دی دا مخکې مونږ ویل چې د هر څه لپاره ایمان سره شرط دی اگر ته نفل کې تهجد کې سبحان الله و الحمدلله و صدقات خیرات کې داغي کې ثواب پته مې ته غیر لپاره ایمان شرط دی ګنه اسبه انساني همدردی بچا سره کې هو دا په نه ملي کې ایمان د سره نه ټیک شو د مالونو خرج کولو مثال دا څه دی چې لکه یو ظالم او شریر انسان باغ ولګوي خسته باغ ولګوي سړی ظالم یو شریر شرارتي سړی دی او د واورو د غلې یا د بل مصیبت نه د بچ کولو سه تنظیم نه وکړي بس صرف شین باغ ولګو خوشاله دی وته او سو ورځې د سر او سو ورځې هغه سه شین یوادو د خمزیداری او د بدبخت دی وجه نه سخت اخنی او هوا راوال وتله او غلې او اور درنه دومره راغې او زیدو چې هغه باغ سکو ختم کړو او برباد شو لاسونه مروړي بیا سن کوي ځکه چې د کوم امیدونه او کوم احتیاج او کوم دغه دی باغ ته خو جاره دا میوه کی دا برابر شي او دا بزخر څخه کوم بچول او ځان ل خپل ژوندۍ له او د باغ چې کوم د غلې نه کوم د محفوظ کول اسباب دي د اور نه د یخ هوا نه هغه د نه دي کړی یا څه سوره دا هغه ته اشاره دي د قشانته کوي انسان په دنیا کې دا مالونه خرج کوي واده ورېدو او لګیا دی ټیک شو خدای ته هیڅ پیدا نو په آخرت کې نه ملاويږي ښه ټیک شو او دا شان د کې په دنیا کې د باقی نور د بدبخت خلک هم بغشتره کاږي خپل زور او قوت ځان کې ځان بدمعاش کوي ټیک شو یا د حق او اهل حق په دشمنی کې یا د فسق او فجور کې خرج کوي
چاله ډیر مال ورکړی دی او نه مونځ کوي نه اودس کوي چرس هم خرڅوي سګرټ هم خرڅوي آیس هم خرڅوي خزور د انډرپلی مو خزور اور دی او د خپل پیسې د دین د غیر خلاف استعمالي ټیک شو یا نور نیکان خلک د غیر خلاف د خپل پیسې او زور استعمالي یا په مظلوم باندې ظلم کوي ټیک شو هغه هو صرف بیکاره خرڅ کوي پیسې خرڅ کوي او د ځان لپاره او بال او عذاب سیوا کوي د خو لګیا دی چیرې دا پیسې خرڅ کوي خو ځان لپاره څه کوي آخرت لپاره څه کوي قبر څه کوي د اور نه ډکوي همداسې کارونه نه دي پکار یو خو د کافر خو چې کوي هغه ته خو بېس هم نه میلایي خو به همیشه لپاره صحیح په اور کې تباه و برباد دی ټیک شو وما يفعلوا څه چې کوي دوی من خیر د نیکو کارونو نه فلن یکفروه نو هیڅکله به بېقدري ونشي والله الله د هغې والله الله تعالی علیم خبردار دی ينفق بالمتقین د پرهیزګارانو باندې ان الذين بشک هغه کسان کفروا چې کافران دي لن تغني هیڅکله به لرې نه کړي عنهم د دوی نه اموالهم مالونه د دوی ولا اولادهم او نه اولاد د دوی من الله د الله په مخ کې د شیئا د هیڅ څیز د دغه اولئک او دغه خلق اصحاب النار صاحبان د اور دی یا په دوزخ کې اوسودونکي دي هم فیها او دی او په دغه دوزخ کې خالدون همیشه وي مثل ما مثال دها خلق ينفقون چې خرج کوي په هذه الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې کمثل ریح پشان د یوې داسې هوا فیها چې په هغې کې سر اور وي اصوابت رس حرث قوم فصل د یو قوم ته ظلموا انفسهم چې ظلم یې کړی وي انفسهم په خپلو ځانونو باندې فاهلکت هلاک کړي وي دغه اور ختم کړي وي دغه اور وما ظلمهم الله نه دی الله تعالی ظلم کوونکی ولکن دوی انفسهم په خپلو ځانونو باندې یظلمون ظلم کوونکي دي صدق الله العظیم